سوات سیدو شریف کې د عوامي نېشنل پارټۍ شمولیتي جلسه کې د سوات شاهي خاندان مسرت احمد زیب چې سابقه د قومي اسمبلی ممبر هم پاتې شوی د پاکستان مسلم لیگ نه مستعفي شو او په عوامي نېشنل ګوند کې اعلان وکړو. په دغه مهال د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان او د ضلع سوات مشرانو مسرت احمد زیب ته تود هرکلی وی. وروسته ایمل ولی خان خبريالانو ته ویل چې په افغانستان کې طالبانو مستحکم کېدو وروسته دا ټوله منطقه د خطرې سره مخ ده. مکمل پاکستان ته ټوله مکمل خطر ده، ډېره لویه خطر ده او دا چې دا هنیمون پیریډ تیر شي نو خلکو ته به علم ملو شي. ایمل ولی خان په موجوده حکومت سخت ټکونه وکړل او ویل چې صوبه کې د ترقیاتي کارونو په ځای عوام دشمنه پالیسۍ روانې دي. دوی ویل چې عوامي نېشنل ګوند به په هر ډګر د ولس سره ولاړ وي. دې حکومت خو حکومتي طور د پاکستان د حکومت او بیا د پښتونخوا د حکومت بیخي بنیاد وویسته. اسپتال دے پرائیویٹائز کئی، سکول دے پرائیویٹائز کئی، کالج دے پرائیویٹائز کئی، دا ہر څه د منلو نه دي. بالخصوص جان زیب کالج خود دے سوات پہچان دے پکار دے چې حکومت تے دا سے ادارے نور مضبوطی کی لہذا الٹا غیر پرائیویٹائز کئی منګ مخالفت کو. ایمل ولی خان په خپل وینا کې ویل چې موجوده حکومت کې میډیا باندې بندیزونه دي. ولس د یو شمېر مشکلات سره مخ دی. ملک کې د جمهوریت په نوم امریت دی. عوامي نېشنل پارټۍ به د جمهوریت او ولس مرستو لپاره هلې ځلې جاري ساتي. د کیمرامین لونګین سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، سوات.